دغه الیکشن او دا فساد او دا لانجه موږ او تاسو ته همدغه سړي جوړه کړې ده خو یوه پېره عوامو منډیټ درکړو پاس شوې په قلاره کې نه په دې کرسۍ که څه کولی شي او که نه شي کولی دا خپل ټیم پوره کړه چې نه موږ ته مسلې او نه د عوامو ته مسلې ته راپاڅېدې تا بس ووایې چې دا راشه خان ناپرسان دی د یو سیټ نه استعفا ورکوه بل ته ودرېږه او د بل نه بل ته ودرېږه خو اوس دې ځای کې ریلي روانه وه یاره زه خو دا وایم چې دا مشوره چا ورکړې وه نو ښه ټیک ټاک یې نور هم غرق کړه زندگی دا په اوږدو خبرې مه کوه لنډه زندگی دا په اوږدو خبرې مه کوه پاتې شئ سار چانن د تلو خبرې مه کوه در به شمه تاله زه د اوښکو قافلو سره در به شمه تاله زه د اوښکو قافلو سره نور د ننواتو او جرګو خبرې مه کوه زمونږ او ستاسو ډېر دونو په حقیقت کې دا ډېر دون او قدرمن سړی دی ډېر قدرمن او راتلونکی انشاءالله ویار جنت ته به یو کېږو انشاءالله راتلونکی ویار حاجي فضل الدین ته خاص کر چې راشي او د خپل زیارت غریبو خیالاتو اظهار وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما د مارغانو کلی ډېر قدرمن ډېر عزتمن مشران امزولي کشران ما سره په سټیج باندې د پی کې 62 ایم پی ای حاجي خالد خان مومن او موږ سره نور ملګري راغلي میلمانه په جمع السلام علیکم تاسو ته خو زما د مشر ډېر خوږ متل وکړو خو چې څوک پې پوهېږي به پې پوه شوی ځکه چې هغه له تاسو اوټ ورکړو تاسو ته تحصیل ناظم الله جوړ کړو هلته چې لاړه کېناسته نو بس صرف ټیک ټاک ورته کار وي ځکه چې هغه د یوې شپې مولا او نور پسه پیدا نه نور یې څه کړی وی خو زه تاسو ته دا خبره کومه چې زمونږ ځکه چې ټول 10 ګاډي ریلي نه وه نو اصل کې دا کوم وټ چې دلته د شوډاګ یونین کونسل ورکړی و که نه نو زه یم چې دا به یو یونین کونسل هم دله نه ورکړی و کومه مینه اوسه تاسو کړې وه خو انشاءالله دا پیره موږ دله په هغه امید راغلي یو چې کومه مینه تاسو موږ سره په 8 فروری کړې ده دا 8 فروری چې کوم الیکشن و هغه ډېر سخت الیکشن و خو د حاجي صاحب یوه خبره کوي وایي سیاست چې زده کوې نو بس د شوډاګ یونین کونسل ته ځه او وایي چې کله ځان د مکې عمل ته ځه وایي دا هغه چې ډېر خواږه او درانه پښتانه خلک دي وایي هر سړی به خپله خپله پارټي کوي خو چې کله د الیکشن په ورځ ته پولینګ سټیشن ته ورشي وایي دا به په یو ځای ناست دي په یو کیمپ کې بیل بیل کیمپونه به هم نه او خپل لوټ سره کار نه لانجې کوي نه کنجې کوي بس خپل ښه ټیک ټاک کار چلی وایي دا د سیاست باچایان دي د شوډاګ یونین کونسل والا نو موږ که تاسو ته دلته خبرې کوو نو حاجي صاحب موږ ته ستاسو په باره کې د سیاست دومره لرې تللی چې موږ له خبرې هم خوند نه راکوي چې تاسو ته وکړو ځکه چې تاسو ډېر پویه خلک یې تاسو ډېر قدرمن خلک یې تاسو ډېر عزتمن خلک یې نو انشاءالله په 28 اپریل چې کوم الیکشن دی په 28 اپریل باندې نو دا مقر تحصیل د میر الیکشن دی چې موږ له هم کار وکړه تاسو له هم کار وکړه او د پاکستان په خزانه هم بوج واچو او هغه بوج چې کوم دی اب هم زمونږ او ستاسو نه وصولیږي خو د ټیکس په ذریعه به وصولیږي کله به د بجلی بل کې راځي کله به د ګیس بل کې راځي کله به په نورې شیه کې راځي خو دا ټیکس په موږ نه وصولیږي نو انشاءالله چې دا پیره کم دا 28 تاریخ الیکشن دی او دا لرې هم نه دی دا سبا نه بل سبا دی ګنې زمونږ د مشرانو دا فیصله کړې وه چې موږ کله دغه د 8 فروری د الیکشن نه فارغه شو نو موږ سره چې دا چا څومره انکو پښتو کړې ده موږ به دوی له کور کور ته ځو کوڅې کوڅې ته به ځو او د دوی شکریا به ادا کوو خو مسله راته دا جوړه شوه چې هلته د سپیکر الیکشن راغی زمونږ په ایم پی ای صاحب باندې او په ایم این ای صاحب باندې بیا پې د ډیپټي سپیکر راغی بیا پې زمونږ د سی ایم صاحب راغی د هغې نه پس پې بیا د سینټ الیکشن راغی او د سینټ الیکشن نه پس په موږ باندې دا کار راغی چې زمونږ د تحصیل د میر د الیکشن شیډول اعلان شو او چې کله اعلان شو نو بیا چې درخواستونه جمع شو نو زمونږ مشرانو ته 42 که 44 درخواستونه جمع شو د ټیکټ دپاره په هغې کې دوی 4-15 ورځې فیصلې کولې چې هغه فیصله وکړه نو هغې په 20 تاریخ وکړه او په 20 تاریخ زمونږ د کاغذونو جمع کېدو هم اخري ورځ وه بیا 11مه روژه وه د روژې په ماحول کې ته چاله ورتلی نه شي
ځکه چې هغه باندې به یا پټي کې بیا کار کړي یا به اسې د روجې یا خپل پریشر امي او ته چاله ورشې او د هغه تندي کې 19-20 ته به چې دا ما ته پټ پټ ګوري ځکه چې زه اوټ پسې راغلی یم. نو په هغه ماحول کې موږ تاسو له نه یو راغلي، بیا د اختر 4-5 ورځې چوټیانې شوې، خو زه دا خبرې اوږدومه نه مشر ناست دی، بیا ټولې 4-5 ورځې پاتې وي. په 4-5 ورځو کې که موږ او تاسو وګورو نو یو کلی هم سړی ډور تو ډور نشي کولی. خو خبره دا ده چې کله سړي سره ملګري او یاران دوستانی دا الیکشن په ځان نه کېږي، دا ټول عمر همدغه ملګرو یارانو دوستانو ورکرانو او دې ځوانان چې ملګرتیا دسئ نو ګټه به هغه سړی کوي. او انشاءالله زمونږ په پی ټي آی کې دا حساب نه دی معلوم، دومره ډېر دی الحمدلله. نو په 28 اپریل دا الیکشن چې کوم دی دا تاسو ته پته ده موږ ته مخامخ د پټي کې ولاړ دی، د دې لو بم چالو وي، اوس هم چالو دی، د تماکو ګوډونه به مي تلی به مي او دلته په دې شوډاک کې خو الحمدلله باغونه هم ډېر زیات دي، باغونه به مي. خو انشاءالله دا تاسو نه موږ یو امید ساتو چې دغه قیمتي ورځ چې کومه ده دا به موږ له وباسئ او په دغه سبا نه بل سبا د اتوار په ورځ به موږ له دا کوم مشران چې موږ ته مخامخ ناست دي نو الحمدلله دا به د کوره یو کس راغلی، دوی پسې شاته ښه پوره خاندانونه دي، ښه پوره کورونه دي، نو دا به کور ته چې لاړ شي تاسو به دا کمپین چلولی مي، دا نه موږ یقین او امید هم ساتو. خو باقي به هم راته ووایي چې دا به کور ته چې لاړ شي دا به بالکل دا تحریک چلوي چې دا اوټ په د پاکستان تحریک انصافي، دا به د پی ټي آی، دا به د عمران خاني او دا به زمونږ یو، دا به دغه چینه کې انشاءالله. نو دا کم مشران امزولي کشران زمونږ یاران دوستان موږ سره مخامخ دي، موږ ته د شاته ولاړ دي، نو انشاءالله دا به سار وختي روزي او دا خپل قیمتي اوټ چې کوم دی دا به هم د دغه چینک په حق کې استعمالوي او د هغې نه چې دوی فارغه شي نو انشاءالله بیا به دوی ګاډو کې کینی، دوی سره به ګاډي که کوم ملګري زمونږ په دوکانونو کې په کورونو کې په پټو کې په لارو کې نو انشاءالله دا به تاسو راخېجوئ او دا به تاسو پولینګ سټیشن ته رسوئ او دا خپل قیمتي اوټ په کې هم د دغه چینک په حق کې استعمالوئ که نه. همدغه شانتې چې زمونږ په کورونو کې کمې خویندې دي کمې میندې دي نو انشاءالله دا کم درانه مشران امزولي کشران چې موږ ته ناست دي دوی به د یو کس ډیوټي کور کې لګوي او هغوی ته به ګاډۍ حواله کوي چې دا زمونږ خویندې میندې پولینګ سټیشن ته ورسوي او دا خپل قیمتي اوټ د چینک په حق کې استعمال کړي. خو هم د داسې که نه نو انشاءالله خبرې به ورسره نور حاجي صاحب وکړي، خو په دې ماحول کې د دې سخته کې د دې کارونو په ټیم کې تاسو چې موږ ته ناست یې الله تعالی هم ډېر عزتمن کوي، الله تعالی هم خوشحاله او آباد لرئ. ډېره مهرباني والسلام.